حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غزوه بدر د عبدالله ابن جحش د سریې نه وروسته د رمضان المبارک په میاشت کې د هجرت په 2م کال غزوه بدر واقع شوې ده. دا غزوه د اسلام په غزواتو کې د ټولو نه لویه غزا ده. دې کې د اسلام عزت او دبدبه ښکاره شوې ده او د کفر او د شرک د عملی ذلت سبب ګرځېدلې ده. دې وجې نه قرآن کریم کې دې ته یوم الفرقان ویل شوی، د فیصلې ورځ. د دې نه وړاندې مسلمانان د یو قوت په حیثیت چا نه پیژندل. بدر کې اسلام او مسلمانان د یو عظیم قوت په حیثیت دنیا کې را څرګند شول. د رمضان شریف په شروع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر میلاو شو چې د قریشو تجارتی قافله د ابو سفیان په مشرۍ د شام نه را روانه ده او د مکې والاو ټول تجارتی اسباب دي پکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانان جمع کړل، ورته ویل چې د قریشو تجارتی کاروان را روان دی، دې ته مخه نیسو نو ډیر غنیمتونه به ترلاسه کو، د مسلمانانو ضروریات به پې پوره شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تلل د جنگ په نیت نه و، نه خلک دې ته ترغیب ورنه که چې راځئ، بس چې څوک برابر و هغه ورسره لاړل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وړه شان قافله د رمضان په 12م تاریخ د مدینې منورې نه روان شول. دې وړې قافلې کې څو کسانو؟ د مسند احمد او د معجم طبرانی کې د عبدالله ابن عباس روایت دا دی چې 314 کسانو، او په معجم طبرانی کې د ابو ایوب انصاری روایت دا دی چې 314 کسانو، او بیهقی په صحیح سند سره د عبدالله ابن عمر قول نقل کړی چې دا 315 کسانو. د 314 یا د 314 یا د 315 کسانو دا وړه قافله روانه شوه. د بېسرو سامانۍ حالت دا و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه او یا ورسره اوښانو. یو اس د حضرت زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او دویم اس د حضرت مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ. 2 او 3 کسان په یو اوښ تقسیم شو، 2 به په اوښ سواره او یو به اوښ نیولی او روان به د بدر طرف ته. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای بدر ته د تلو په وخت کې مونږ به په یو اوښ 3 کسان شریک وو او نمبر په نمبر په اوښ سوریدلو. ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو اوښ کې شریک وو. چې کله به د نبی علیه السلام د پیاده تللو نمبر راغی نو دوی به ورته عرض وکړه چې قربان ته مه کوزیږه، موږ به په نمبر سره پیاده ځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسو په پیاده تللو کې ما نه زیات قوي نه یئ او زه د خدای په اجر کې تاسو نه بې احتیاجه نه یم، زما هم حاجت شته دی د خدای اجر ته چې ما ته خدای اجر راکړي. بیری ابي عنابه مقام ته چې ورسېدل چې د مدینې منورې نه 1 میل فاصله کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لشکر معاینه وکړه، کم چې کشران و هغه را واپس کړه.
په دې لښکر کې 3 جنډې وې. یوه جنډه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره وه، دویمه جنډه د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره وه، او دریمه جنډه د یو انصاري صحابي سره وه. چې مقام صفرا ته ورسېدل نو 2 صحابه کرام بس ابن عمر جوهیني او عدی ابن ابي الزعبا الجوهني دای د ابو سفیان د قابلې د جاسوسۍ د پاره ولېږل چې د هغې حالات معلوم کړي. ابو سفیان ته پته ولګېده چې د صحابو جماعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرۍ کې زمونږ مخې لراوځي، نو هغه زمزم غفاري مکې ته ولېږه او د مکې خلکو ته دا پیغام ولېږه که د خپلو مالونو بچ کول غواړئ نو زر راوځئ. دا خبر چې ورسېده مکې والو کې یو شور جوړ شو، ځکه په دې قافله کې د قریشو هېڅ یو سړی او ښځه داسې نه وه چې دې قافله کې د هغه تجارتي مال نه و. ټول مالونه به یې را جمع کول او دا به یې لېږل، د ټولو به پکې حصه وه. زر کسانو لښکر تیار شه د ابوجهل په مشرۍ کې د قافلې د بچاو او د جنگ د پاره راووتل. قریش او د هغې لښکر ډېر په زبردستیا سره او ډېر په کبر او غرور سره راوتلي وو. الله تعالی د هغې منظر بیانوي: ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس. ډېر په مستۍ سره راووتل. تقریبا د قریشو ټول سرداران په دې لښکر کې شریک وو، صرف ابولهب د څه وجې نه و شریک شوی. هغه په خپل ځای باندې د ابوجهل ورور عاص ابن هشام روان کړی و. د روحا مقام نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو. چې صفرا مقام ته ورسېده، بس او عادی رضی الله تعالی عنهما دواړه چې کوم جاسوسۍ ته لېږلي وو هغوی را واپس شول او خبرې ورکړه چې د قریشو قافله خو پرېږده، د قریشو یو عظیم لښکر جنګ له راوتلی دی. دا اطلاع میلاو شو. دوی چې د مدینې منورې نه روانېدل په دې وخت کې خو د دوی دا اراده نه وه چې جنګ به کېږي. دوی خو ویلې قافلې مخه نیسو، د جنگ په اراده نه ووتي ځکه بې سر و بې سامان و. دې وخت کې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انصار او د مهاجرینو صحابه کرام را جمع کړل، مشوره یې کوله چې اوس څه کول پکار دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاڅېده او د ډېرې جان نثارۍ خبرې وکړې چې مخکې ځو، هېڅ خبره نشته، تا سره به موږ یو چې ته څنګه حکم کې موږ به یې منو. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پاڅېده، هغه هم دقه شان خبرې وکړې. ورپسې مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ پاڅېده، هغه ورته وایي زه قربان چې خدای درته امر کړی دی حق طرف ته ځه، فنحن معک، موږ تا سره یو. والله لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسی اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موږ تا ته داسې نه وایو لکه بني اسرائیلو چې موسی علیه السلام ته ویلي وو چې تا او ستا رب لاړ شئ جنګ وکئ وطن ونیسئ بیا به موږ درځو. موږ به دلته داسې نه وایو، بلکې څنګه وایو ولکن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. ته د خدای په حکم ځه کم طرف ته چې ځې، موږ به د تا سره څنګ په څنګ ولاړ یو جنګ به کوو. بخاری شریف روایت داسې دی چې ورته داسې مقداد ابن الاسود ویلی ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک. ستا ښي طرف ته او ګس طرف ته او ستا مخې ته او ستا شاته به مونږ جنګېږو او ستا نه به دفاع کوو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي دې وخت کې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه چهره او مخ ولیدلو چې د ډېره خوشحالۍ نه پړقېده
او د محمد ابن اسحاق روایت دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقداد ابن الاسود ته د خیر دعا وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین رستم بیا خلکو ته ویل اے خلکو ما ته مشوره راکړئ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ او مقداد ابن الاسود دا خو د مهاجرینو صحابه نو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ویل ما ته خلکو مشوره راکړئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اشاره باندې د انصار او سردار سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پوښ چې مونږه یادای. هغه ورته ویل قربان مونږه انصار یادای چې مونږه مشوره درکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته آو. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سید الانصار دی ورته وی اے د الله پیغمبره مونږ په تا ایمان راوړی او مونږ ستا تصدیق کړی دی او مونږ دا ګواهي کړې ده چې تاسو د الله د طرف نه راوړي دي هغه حق او مونږ تا سره وعده کړي دي په سمع او طاعت چې ستا خبره به اورو او تابعداري به کوو. شاید چې ته د یو کار دپاره وته یو خدای درته بل طرف کې امر وکړي ستا چې څنګه خوښه یې مونږ به در سره ځو که هر طرف ته ځې بس مونږ تا نه تپوس نه کوو. د دې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل راځئ چې ځو د خدای په حکم سره. بس د دشمن طرف ته روان شو بدر طرف ته. بدر دا د یو کوی د کلي نوم دی د مدینې منورې نه 4 منزله او 28 پرسخه لرې دی یعنی تقریبا 80 میله د مدینې منورې نه په فاصله کې دی. د بدر ابن یخلد ابن نضر ابن کنانه او یا بدر ابن الحارث طرف ته منصوب دی چې د دې کلي بانیو او بعضې وایي بدر د یو کوی نوم دی او دا کلی د دې کوی د وجې نه مشهور شو په بدر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د بدر میدان او مقام ته ورسېده قریشو لښکر د دوی نه مخکې را رسېدلی و. هغوی د اوبو حصه نیولې وه. د اوبو چې کومه چینه ده په هغې قبضه کړې وه. مسلمانانو سره نه اوبه وي او نه ځای مناسب و. شګلن میدان و چې خلک به پکې روان شو نو خپې به پکې خویېدلې. الله تعالی د رحمت باران وکړو. دا ځای برابر شو د دوی د اوبو ضروریات هم پوره شو. الله تعالی دا منظر بیانوي وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. ستاسې قدمونه پې مضبوط شي زړونه هم کلک شي او چې کومه بیاودسي ده د بیاودسه یې هغه اودسونه پې هم وکئ ضروریات هم په دې اوبو پوره شي. د جنگ دپاره تیارې چې کله سبا شو د جنگ صفونه برابر شو دواړو طرفونو ته. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي قربان ستا دپاره به یو سفر تیار کو یو سوری یو طرف کې مونږ ګوره چې مونږ جنگ کوو که فیصله ښه وشوه خو ښه ده او که ښه ونه شوه نو مدینه منوره کې داسې خلک دي چې هغوی تا سره زمونږ نه محبت زیات دی ته به ځې هغوی به بیا ستا خدمت کوي که مونږ ټول ختم شو. دا سفر یې جوړ که اوس هلته مسجد دی مسجد العریش په نوم باندې په مقه ځای چې کوم ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دا سفر او سوری جوړ شوی. په دې سوري کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره یار غار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سید الانصار د تور اچولې ده او د دې سفر دروازه یې نیولې ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیرا او څوکیداري کوي. څومره ښایسته منظر به او څومره خوش نصیبه صحابه و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څوکیداري کوله. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کوي
چې کومه شپه کې د جنگ میدان ګرم شو، ګرم کیدونکی و. په دې شپه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم میدان طرف ته لاړه، د میدان جنگ چې سبا کم جوړېږي. اصحابو ته وښودل دا ځای د ابو جهل د مرګ دی، دلته به ابو جهل سملي مړ کېږي، دا د پلانکي دی، دا د پلانکي دی، دا لاسونه باندې اشاره کړ.